تحفظات مونږ لرې کړو. د دې لپاره به مونږ جدوجهد کوو چې د تیر حکومت آخري د اسمبلی آخري ورځ باندې دا آئینی ترامیم پاس شو. هغې نه پس د الیکشن وخت راغی. ما په الیکشن کې به دا هر ځای کې دا خبره کوله چې ای پښتنو خصوصا په ایجنسو سابقه ایجنسو کې داسې خلک مخکې راولی او دې خاص که په خیبر پښتونخوا کې یو داسې حکومت او داسې خلک پکار دي چې هغه په دې مسلې باندې پیږي او دا مسله حل کولی شي. بهرحال د الیکشن نتیجه راووته، حکومتونه جوړ شو. اوس دې حکومت ته خاص کر د تحریک انصاف حکومت ته خدا یو ډېره ښه موقع وه چې په دې کې دا کم مسایل چې دي او کم وعدې شوې وې هغې کې د آئیني خبر هم دي او نور هم چې کومې وعدې شوې چې هغه وعدې هغې باندې نور هر څه یې پرېښي وه همدې ته ترجیح ورکړې وه. دا زمونږ د قوم د دې پښتنو ټولو کې اهم مسله ده او دله دا پکار و چې لومبنۍ هغې کې تقریر کې دا اعلان کړی وی چې زمونږ ټولو کې نمبر لویه مسله دا ده چې دا تاریخي خبره چې انضمام وشو. دا د انګریزانو د وخت نه یو سلسله را روانه وه او دا انضمام چا جرأت نه شو کولی، دا وشو. نو پکار دا چې دې ته توجه ورکړې وي او لومبنۍ ترجیح دې ته ورکړې وي. او چې څومره مشران دي چې په یو پلیټ فارم باندې کم از کم د دې مسلو لپاره دا کم مسلې چې تاسو ته درپېښ دي د دې لپاره یو اواز شو او یو اواز سره ووایو چې زمونږ ټولو کې لویه مسله دا ده چې دا څو پورې حل شوي نه نو پښتانه په آرام نشي کېناستی، پښتانه خوشحالېدی نشي. د دې لپاره به تګ و دا مونږ ټول مشترکه طور باندې کوو. دا فیصله شوې ده. دا فیصله آئینی طور باندې د دې حیثیت دی. دا فیصله عمران خان یا بل چا نه ده کړې، دا هغه وخت کې اسمبلی کړې ده او دې لپاره دا ضروري ده چې دا دې باندې عمل وشي. اوسه پورې مونږ ته دا ښکاري نه، ځکه چې د دې لپاره د ټولو صوبو نه به د هغې د دې د ستاسو حق د هغې نه اخیستل کېږي او هغه به تاسو ته میلاویږي. دې کې اوس همدا د سیاسي پارټۍ دا ضرورت دی چې هغه هغوی او د مشر چې څوک د حکومت کې چې هغه ټول په دې کې یو جرګه وکړي او ټول د هر یو صوبې چیف منسټران کېني او په دې باندې پوه کړي چې دا یو اهم فیصله شوې ده او خدا نه خواسته. اوس هم ډېر خلک دا ځي چې پته نشي څه به کېږي. خدا نه خواسته مایوسي پیدا شوه نو هغه بیا مونږ هېڅوک هم نشو کنټرول کولی. دا ټول د پاکستان مسله ده. دا صرف د دې خیبر پښتونخوا مسله نه ده، دا صرف د دې پښتنو مسله نه، دا د ټول پاکستان مسله ده. خو دا مسلې کې خلل راغی، رکاوټ راغی، دا ټول پاکستان ته جھٹکه لګي دی. اوس دلته الیکشن به هم کېږي د صوبایي اسمبلی او د بلدیاتو. زه نن ستاسو په مخ کې مونږ دا اعلان کوو چې قومي وطن پارټي به په دې الیکشن کې
भरपूर طریقې سره حصہ اخلي او زمونږ به دا اواز مونږ تاسو ته در رسو. خو دې ضمن کې عمران خان لګیا دی او په مختلف قبایلی اضلاع کې دورې شروع کړې دي او چونکې وسایل هغه سره دي، چونکې ټول هر یو شی هغوی سره دی، نو هغه دا تاثر ورکوي او وعدې کوي چې دا سر زه کومه، حالانکې دا د دې ټولو سیاسي پارټي هماغه چیک پوسټونه به وي، هماغه خلک چې غیب شوي دي هماغه شانتې به هماغه مسلې به وي. زه اوس هم دا وایم بعضې قوتونه لګیا دي او خبرې کوي، په بعضې هغې باندې تنقید کوي. زما په خیال د دې مسلې حل په خبرو اترو دی، په مذاکراتو دی. په دې دمکۍ ورکولو چې تا دا کړي تا دا کړي تا هغه کړي دي، دا مسلې حل کا نو دا اوازونه به هم ختم شي او دا مسلې په خپل هغې باندې ختم شي چې عمران خان او د هغه پارټۍ ته حکومت ملو شوی دی. نو دا خو د هغه فرض و چې دا په دې قبایلو کې چې دا اوازونه کم اوچت شوي دي چې هغه دا خلک کینولي او د هغې مسلې حل کړې وي. خو نن یو ورځ یو خبره کوي، بل ورځ بله خبره کوي او اصل مسلې طرف ته راځي نه. دا خو په کار دی چې دا ټول کښېنئ. زمونږ بچي دي، نوجوانان دي، د هغوی فکر د هغوی سوچ او دا هم په دې لحاظ سره لویه خبره ده چې دا هم راغلل او میدان کې یو خبره اوچته کړه. بعضې واقعات داسې وشي چې هغې سره ټول قوم او ملک او هغې باندې د هغې اثر وشي. خو هغه د نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د هغه قتل و او د هغې دپاره اواز اوچت شو. اوسه پورې هغه سړی چې چا قتل کړی دی او چا ویشتی دی هغه اوسه پورې په هغه باندې څه هغه نشته، په بیل باندې دی او خپل هغه لګیا دی خپل هغې کې. دا خو دا طریقه یي نو دا د پښتنو دپاره نه قابل قبول نه ده او په دې باندې هماغه چا ته موږ اواز کوو چې کوم یو دلته مردم شماري شوې ده، خو په داسې وخت کې شوې وه چې حالات دلته هغه شانتې سازګار نه وو. کو په خیبر کې وو، کو په نور دیونو کې وو. د قبایلو دورې کوي او په هغې کې ملکی سیاستدانان بیزته کوي. په خپل ځای باندې دلته کو ته راځئ نه دې ځای د مسلو خبرې وکړه. دا ونه وایه چې فلانے کو جیل میں ڈال دیا، فلانے کو جیل میں ڈال دیا، فلانا کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے. دا په خپل ځای باندې خو دې ځای خلکو دا مسلې حل کړه. د دوی خو دا مسله ده، هغې باندې خبره هغه شانتې راځي نه. اوسه پورې د اختیارات جګړه ده. گورنر وایي چې زه اختیارمند یم، وزیر اعلی وایي چې زه اختیارمند یم. اډوایزران صاحبان هلته چې ناست دي په اسلام آباد کې هغوی موږ سره اختیار دی. کمیټه جوړېږي چې یو ځل وشو نو بس بیا هر څه منتقل کېدل پکار دي وزیر اعلی ته، هغه ذمہوار دی. کو سبا څه وشو نو وزیر اعلی هغه هم غریب مسکین سړی دا به وایي چې ما ته خو هېڅ پته نه وه دا فلاني کړې ده فلاني کړې ده. ذمہوار هغه دی او موږ به هغه نه تپوس کوو. د قوم نه به قوم به د پي ټي آی نه تپوس کوي چې تاسو ولې دې کې غفلت کړی دی.
ستاسو ټول زیات کاروبار دارومدار تورخم بارډر سره او افغانستان سره تړلی شوي دي او موږ هم دا غواړو چې دا کاروبار دې کې د تیزی راشي. زه تلم افغانستان ته نو اشرف غني صاحب راته وی چې اول زمونږ او ستاسو تجارت چې و تقریبا 4.5 اربه روپۍ ډالرو. هغه وخت کې هغه ډېر کم شوی، اوس هم تقریبا 300 میلیون ته رارسېدلی. هغه وی چې که دا حالات یو زمونږ تعلق یو بل سره غی نو که دا 80 میلیون ته هم راشي ما ته پروا نشته، زه به په بلې لاره باندې ځان را کو هګۍ دي او کو چرګان دي او کو هر څه دي سبزیانې دي بل ځای نه به راغواړم. دا تیر آرمی چیف چې و هغه دا بارډر زما په خیال 20 ورځې یا میاشت چې په قبایلو سیمو کې دا کم اضلاع چې دي د دې آبادي د 50 لکه څه د کروڑ نه زیاته ده. تقریبا په 2.5 کروڑ دي صحیح. نو ته مالا د برخه د 50 لکو راکې. دا په دې لحاظ سره یو ډېره لویه مسله ده. هغې په بنیاد باندې دا سیټونه چې دي د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی دې ځله خو 12 سیټونه د قومي اسمبلی و، بل ځله به وي او د صوبایي اسمبلی 14 سیټونه دي او آبادۍ په دې آبادۍ په لحاظ سره دا جوړ شوي دي. مونږ وایو چې صحیح اعداد و شمار چې راشي د مردم شماره نو هغې پورې کم از کم دا قومي اسمبلی سیټونه چې کم 12 په 12 پاتې شي او هغې پورې زمونږ د صوبایي اسمبلی سیټونه د 14 نه 40 پکار دي چې د خلکو ته صحیح نمایندګي ملو شي. دا مسئلې به اوس مونږ هم ټول په دې باندې به پکار دا دی چې حکومت دې ته غوږ ونیسي. هغه قوتونه چې څوک دلته د هغوی اثر دی هغه قوتونه هم دې ته غوږ ونیسي. صرف په دې باندې برید تاول او شمله اوچتول چې مونږ انضمام وکړو لویه هغه دا یو لوی کار مکارنامه مو وکړه. انضمام به لې کامیابي چې دې ځای مسلې چې کومې دي دا ټولې مسلې حل شي او دا خیبر په هغه چې دا ډسټرکټ چې دا نور ډسټرکټ برابر شي او د هغوی مراد دوی ته ملو شي نو مونږ به وایو چې دا مسله حل شوه. ډېر سیاسي قوتونه دي چې هغوی د دې مخالفت کوي. تاسو به اورېدلي هغوی وایي چې دا مسله بالکل تا عمر نه حل کېږي. نو دې دپاره بجای دې نه چې ته د قبایلو دورې کوې او په هغې کې ملکي سیاستدانان بېعزته کوې چې د افغانستان حکومت او د افغانستان چې کوم مشران دي هغه په دې کې شاملول پکار دي. صرف امریکا او طالبان کو خپل منځ کې خبرې کوي او دوی پکې نه نو دې سره عمل نه هغې سره حالات نه ښه کېږي. خو سامنے چې زه ګورم نو اوس خو دې کې امریکا، روس، چین ټول په یو هغې باندې دي، ایران او ټول دا غواړي چې دلته د امن راشي. هغې لپاره د پښتون قوم د پښتون د مشرانو یو رول دی، یو هغه دی کردار دی چې هغوی
خپل یو کردار ادا کی او د هغې ته ووایي مونږ کوو په بار په هر یو هغې باندې فورم باندې چې افغانستان سره تعلق ښه کول دي چې افغانستان کې امن وي نو د هغې اثرات په مونږ هم ښي او که هلته امن نه وي نو دلته هم امن نشي راتلی دا یو بل سره تړلي دي هغې دپاره انشاءالله تعالی کوشش کوو زمونږ هم رابطې دي د افغانستان مشرانو سره هم رابطې دي هغوی دلته راځي مونږ سره هغه کوي په دې کې مونږ خپل یو کومک کوو او د امریکې چې کوم سفیر هغه نماینده مقرر کړی دی هغه سره هم زمونږ مذاکرات شوي دي او ټول په دې باندې هغه دي چې دا یو وخت یو که دا وخت مونږ ضایع کړه دې وخت نه مونږ فایده اوچته نه کړه نو بیا به نور زیات خدا نخواسته نور به زیات فسادات جوړېږي او د هغې نه به صرف افغانستان کې خرابې نه راځي د هغې اثرات به په مونږ هم راځي په خاص کر په دې علاقې باندې او په ټول خیبر پښتونخوا باندې په ټول پښتنو باندې پارټۍ مشر زه تاسو سره دا عهد کوم چې مونږ به ستاسو د دې علاقې مشکلات د دې علاقې د خلکو تحفظات د دې علاقې د خلکو تمې هغه زمونږ په مخ کې دي او د هغې دپاره به مونږ په هر یو فورم باندې په هر ځای کې اواز اوچتو او تاسو ځان یوازې مه ګڼئ مونږ تاسو سره یو په هر فورم باندې تاسو سره یو انشاءالله تعالی ستاسو خدمت به زمونږ فرض